أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. سورة الحجر 43 نمبر آیات. پرې 43 نمبر آیات کې د هغه خلکو د پاره تخویف اخروی یعنی د آخرت یې ذکر کیږي چې کوم د ابلیس او د شیطان تابعدار خلک دي او د هغوی منونکي خلک دي. د شیطان په وسوسو باندې د هغه په تعلیماتو چې څوک چلیږي د اسلامي احکامو په مقابل کې د هغوی دپاره د آخرت سزا ذکر کیږي چې وان جهنم لموعدهم، یقینا جهنم لموعدهم زید وعدې د دوی دی، یعنی دوی سره دغه وعده شوې ده چې تاسو به جهنم ته غورځولی کیږئ اجمعین، د ټولو سره څومره د شیطان تابعداران چې دي ټول به جهنم ته غورځېږي. لها 7 ابواب، د دې جهنم دپاره 7 دروازې دي. دا آیات هم تخویف اخروی دی د شیطان منونکو دپاره. نو دا داسې جهنم نه دي دپاره 7 دروازې دي. لکل باب منهم جزء مقسوم، د هرې دروازې دپاره د دوی نه یوه حصه ده مقرر شوې. د دې مطلب دا د جهنم 7 دروازې دي او د جهنميانو او د گمراه خلکو هم په غټه سطح باندې چې وشماري نو دې نه 7 طبقې جوړېږي په غټه سطح باندې. نو بیا د هرې دروازې باندې به یوه طبقه داخلېږي. لکه مثال په طور باندې جهنميانو کې یوه ډله د یهودیانو ده، یوه د عیسایانو ده ګمراه خلک، دغه شان د کې په دې کې صابیان دي، مشرکان دي، کوم چې اهل کتاب نه دي، د هغې نه علاوه خلک دي، عام په دې امت کې ګناهګاران خلک دي. نو په دې طریقه باندې 7 ډلې جوړېږي او د هرې ډلې دپاره خپله دروازه ده، په هغې باندې به دننه کېږي جهنم ته. دا د عامو مفسرینو رایه ده چې جهنم دروازې 7 دروازې لري. لیکن په دې کې د امام طبري رحمه الله او دغه شان کې د امام احمد بن حنبل رحمه الله، امام بحقي رحمه الله خیال دا دی، رای دا ده، او د دوی دا رای د علي رضی الله عنه د قول نه اخیستلی شوې ده چې جهنم په خپله باندې 7 دروازې نه دي، خو د جهنم په دروازو باندې به 7 قسمه خلک داخلېږي. نو دا په خپل حقیقي معنا باندې آیت حمل نه دی، بلکې دا مجازي معنا مراد. او داسې په عربي کې د دې استعمال ډېر زیات دی. د مجازاتو تقریبا 2 قسمونه دي. یو پکې دا ده چې ظرف ذکر شي او مظروف ته نه مراد، یعنی کوم شی چې ذکر شي هغه شی په خپل نه مراد، بلکې دغه شی چې کوم شی دنه موجود دی، لکه لوښی دی، لوښی کې چې کوم شی موجود دی هغه لوښی کې چې کوم دنه سیز دی هماغه شی مراد شي. نو اوس ګوره دروازه باندې خلک داخليږي، نو ذکر دروازې دی مراد نه هغه خلک چې کوم داخليږي. نو دا 7 دروازې دي، نو معلومیږي دا چې په دې دروازه باندې به 7 قسم خلک داخليږي. دا ردی علماء رای ده او د عام مفسرینو رای ده چې نه جهنم په خپل معنی ټیک ټاک 7 دروازې لري، او دغه دروازو کې دنه چې بدن شي بیا جهنم په خپل معنی هم 7 طبقې دي. جهنم دی، سعیر دی، سقر دی، حطامه ده، زی به زی باندې به بحث راشي. نو د جهنم قسمونه هم 7 دي. نو یا خو داسې ده چې یوه دروازه باندې داخلېږي او 7 طبقاتو کې بیا دنه شاملېږي، د هر ډلې دپاره خپل ځګینې مقرر ده. او یا دا د دروازې هم ځان له ځان لدي او دنه کې هغه ځګینې کوم د عذاب ځګینې چې دي عذاب خانې هغه هم ځان له ځان لدي. اوس دا د چیرې د دروازې 7 دروازې دي که نه دي، او یوه دروازه باندې به غونډ داخلېږي بیا به تقسیمېږي. دا د اجتهادي بحث دی، منصوص نه دی. نو په دې وجه باندې هر قول چې راواخیستلی شي په دې څوک ګناهګارېږي نه. ان المتقین، یقینا پرهیزګاران خلک، فی جنات و عیون، دی په باغونو کې او بچینو کې وي. د دې ځای نه اخوا بشارت ذکر کېږي د مؤمنانو لپاره، خوشخبری ذکر کېږي. مخکې د جهنم او مخکې د ابلیس او د هغه د ملګرو بحث راغی او د هغوی تفصیلي سزاګانې ذکر شوې، دا قسم سزاګانې ورته میلاویږي. اوس د پرهیزګارانو بحث راغی چې پرهیزګارانو موضوع چې هغوی د کم نعمتونه کم راحتونه الله تعالی ورکوي، د هغې ذکر دی. د بشارت ویل کېږي، بشارت اخروي. الله تعالی وایي ان المتقین، یقینا پرهیزګاران خلک. پرهیزګار څه ته ویل کېږي چې د شیطان تابعدارۍ نه پرهیز کې ځان ساتي.
چې کوم وسوسه او مطالبه د شیطان ده نو هغه نه ځان ساتي او هغه نه لري وسیږي او کوم احکام چې د الله تعالی دی هغه سره پیوست ژوند تیری ده پرهیزګاری ده نو پرهیزګاران خرج د شیطان اطاعت نه ځان ساتي دا په باغونو کې او عيون نه بچنو کې وي دا باسنه مکه تر شوی دی جنت تقریبا 8 طبقات جنت دی او دروازې هم اته دي جهنم و طبقه دی او و دروازې دي او په دې کې دنه یو خاص مضمون ته هم اشاره ده چې جهنم و طبقه او و دروازې جنت زیات نو د دینه معلومیږي د الله تعالی رحمت د الله تعالی په غضب باندې غالب دی ان رحمت سبقت علی غضب دا مضمون ته هم معلومیږي کوم چې د انسان امید را پورته کوي او د دې سره سم دا مضمون دی هم معلومیږي چې مکه د جهنميانو باسته او د جنتیانو باسته او قانون دا د جوشي ته پیژنې دغه د مخالف مضمون نه معلومیږي لګته یخنی پیژندل نو وس چې تور معلومه او تور معلوم کې ور پیژنې یخنی احمد به زیات معلوم کی دغه شانته بیماری ته راکړي سخت بیماری د صحت قدر بل زیات پیژندلې ته په تور شپه کې مزالي کړي د ورځې قدر به زیات پیژنې هغه کې به مزل ته ډیر آسان معلومیږي او د دې لپاره عربی قانون دا د تو رب الاشیاء بیازدادها هر شی د خپل مخالف نه زیات خپل مخالف په وجه باندې زیات وضاحت معلومیږي چې مخالف یو پیژندل شي نو د وضاحت صحیح معلوم شي نو دی وجه نه کوپر به ال صحیح معلوم شي د شیطان اطاعت قباحت به ال صحیح معلوم شي کړه د مؤمنانو احوال او د حقي حالات معلوم شي الله تعالی ورته وي ادخلوها داخل شي د جنت ته بسلام په سلامتی سره امنین په امن سره که تاسو خیر کړئ نو سلامتی او امن په ظاهر باندې یو شانتي کار پاز معلومیږي لیکن دغه فرق دی بسلامین کې یو قول دا چې تاسو داخل شي په سلام کول سره تاسو کله داخليږئ نو هر طرف د تاسو باندې سلامونه چولې کېږي د جنتیانو طرف نه پرشتو طرف نه د الله تعالی طرف نه یو معنی دا او دویمه معنی دا چې بسلامتی سره عام خپل لفظي معنی چې کومه ده نو چې کله بسلامتی معنی سره واخلې نو او بیا د امینین نه سکه شي جدا دي بیا به دې کې جدا ده سلامین نه مراد هغه سلامتی چې کوم ظاهري سلامتی ده په الحال په جنت کې څه خطرې ظاهره په نظر باندې ناراضي سب خاص قسم مشکلات پکې نه امین په امن باندې وي یعنی روانو يرونه به هم روانو خطرونه به هم په امن باندې نو دسی وایي سلامین سلامتیا تعلق د ظاهر سره دی چې ظاهر باندې خاص مشکل نه معلومیږي امینین په امن باندې به است خطر به هم نه محسوسي لکه دنیاوی حالات شانچل بنای په دنیا کې د نظام د چې کله ته د سہولت او راحت میلاو شي نو دې سره سم مته تیاری چې کې دې شي کې د سہولت زمانه یو ځل الله تعالی واخلي سوګره باندې غالب شي په زور را نه واخلي یا د بیماری په وجه باندې یا د مرګ په وجه باندې دي خاتمه مو شي د وزګار شم لکه په دنیا کې تا د صحت میلاو شو نو یاره دې خبره ده چې بیماری او بسر راځي کته د مالداري او راحتونه میلاو شو نو احتمال شته چې سوګره را نه واخلي را نه ضایع شي مره باندې میل مشي باقي په وجه را نه ضایع شي دا شکونه خو نه ختميږي دا احتمالات خو به حال دا خطر شته لیکن جنت د سینې جنت داخل شي نو داخلو سره سم هم خاص خطرې بتاینه نه او پر روانو حالات مبارک مت مکمل مطمئن چې هیڅ قسم خطر بنای داغه باس سره روان دي یو دا د جسود د استلې نشي دا مضمون ورسته راشي دویم جنتی نعمتونه ختميږي نو دا باس پراشي او دریم چې کوم دی دغه نعمتونه به دایمي زوال بدل لري دا باس په امر راشي نو خطر روانو خطر احتمال په خپل باندې ختم شو نو د امینین تعلق د هغه خطرو سره د جګه احتمالي خطرې دي ابړه کې دغه وسوسې تیریږي او سلامین کې هغه سلامتی ذکر کیږي چې کم ظاهري طبق کارستر باندې نه چې خاص قسم خطرې نشته نو دا سلامین او د امینین په منځ کې فرق شته الله ونزعنا من بلری ما فی صدورهم اغسج بسنو د دوی کې دي من غل لندکینو خفغانون غل کینه ته خفغان ته په دنیا کې یو بل مصیبت چې انسانان ته تقریبا نه خالی کیږي هغه دا دی چې په انسان کې فطری کې نه راولاړيږي او د کې نه کله راولاړيږي کله چې د بل کس حیثیت مرتبه سہولت ستانه سیوا کیږي نو هغه چې ستانه به نه یغ استغفا پړه کې یو قسم لپټه غوند کی درنواله پیدا کیږي کینه پیدا کیږي د دې کې نه دوه حیثیت یو حیثیت دا دی چې تا دومره خراب کی چې دغه کس پسې ته ولګی شاته او دغه نعمتونو نه وزګاره بدنامي او کارونه ول پیدا کی مسالې ول پیدا کی دغه حالت چې د یو حدیث کې د وضاحت دسي دي چې کړه د انسان کې نه دی حتی ورسېدله نو کدا کې نه ډیره معمولی ولی نه بیا هم د سره بچته هم جنت داخل نشي سو پورې دا کې نه ختم کړي نه جنت داخلي دی نشي دا خطرناک عمل دی
او دویم قسم کینه دا د چې کوم اس طبيعت درونی سړی طبيعت خنۍ خو په خپل باندې حرکت نه کوي چې یاره د مسلمان نقصان وکما او د غیامت د سرنا او چت شلری شي په دې باره کې د حرکت نه کوي بدنامي نه کوي نعمتونو د خرابولو د پاره ته کویان نه کوي مسالې ته نه جوړي نو دا کار چې دی نو د دې سره ایمان ختميږي نه یو مصیبت دی ځکه چې د کینې د وجه د انسان طبيعت درونی او سہولت او راحت ته نه حاصلېږي خوشحالي ته ناراضي او چې خوشحالي ناراضي راحت ناراضي نو بیا خو دا نعمتونه هر څه بي خوند معلومیږي او د دې نعمتونو قدر هغه خوان هغه ټیم کې را پیدا کیږي چې کله په انسان کې کینه نه وي کې اخلاص وکړي بیا دا کینه چې کوم د دې د مرض نو بده کې آپ کے مسائل اور ان کے حل هغه کې د دې حل ذکر کړی دی چې د دې حل بسنګ شي اول خدا ری تقریبا دا بیماری به هر چا کې سنه موجود دي چې ډېر چا کې کم غوسه نه به هر چا کې بیا کله دا زیاتی کله کمیږي د دې عروج او زوال مشته عروج هغه ټیم کې د ذکر ته خپل کینې په تقاضا باندې عمل شروع کی او د خلکو نقصانات شروع کی د کینې سیوا کیږي د دین ور جوړیږي بیا چې کله د چا نقصان نه کړي وخت به باندې تیریږي او چې څو کمینې نو بس تندې به تریوي او سقالت به باندې تبه بدی چې څه کار ولا وګوره مسله ولا پیدا کړ دا صورت حال د سې دی چې همدغه کتاب لیکلی دی چې کدی کس د خپل ځان علاج ونه اصلاح باطنی اصلاح ونه کړ چې کوم د روحاني مرض باندې اخته دی نو غالب دا د دنیا نه بدا بیمانه لاړ شي خطرناک خبر ده بیمانه بلاړ شي همدغه مرض د حدیث کې وضاحت ده چې د کس پر دې کې نه سره جنت ته نه داخلي او دویم هغه د طبيعت درونی خو حرکت کوي سړی نو سړی بدی پويږي چې حرکت نو کنه ګناه ده او ټیک کار نه نو دا یو قسم له بیماری د انسان طبيعت چې کله درونی نو بیا د دنیا د خوان خبرېږي نه د ذایقونو خبرېږي نه عبادت ولا خوان نه ورکي خوراکونه خوان نه ورکي سہولیات خوان نه ورکي نو دې علاج دا یو دا ذکر کړی دی چې کله د چا سره د بوغس د کناره ولاړ شو ته خپل ځان معلوم شي چې بس طبيعت مې درون شوی دی او ثقالت دی را باندې وس نو د ځان زګین ته بلاړ شي چې خلک نه او دوه رکعات نه پل بوګي دغه کس د پاره به دعاګانې شروع چې پروردګار د نعمتونو ول سیوا کوي نو تاسو په ذهن کې به سوال لري چې کله اړه کې د دومره بوغس دی نو دعاګانې به څنګه غواړي نو همدغه کتابي جواب کړی دی چې ستاره به نه غواړي خو ته به ځان مجبوره کې به د خله باندې به د الفاظ جاری کې نو چې دا الفاظ به خله باندې جاری کې د الفاظ او د دعا برکت ده دی چې به د غواړي نو خو برکت ده چې ستاره به ورو صفاکیږي او درسو پر جدانه ته صفاشه نه دعاګانې به پرې دي نو تر دې حدا پر جنت پر صفاچ دا بالکل مجرب عمل او دویمه طریقې دا د انساني خدمت په شروع کوم ځګر کې چې چاته تکلیف بي وسه غریبي هغه ځګر ته حاضری لګي او هغه کس به د خپل وسه پر مرسته کوي لګي یو کړي راي کته دخولي تسری ولې نه خو تسری ولا ورکوا او دا کار جاری ساته انساني خدمت کې دا کمال لچتو کې انساني خدمت کوي د مخلوقات سره خېګړی کوي نو چې د صبرم کې نګر دی الله تعالی په ډاډه صفه کوي دا انساني خدمت او د مخلوقات سره د همدردی یو خپل برکت د جبر سره ډاډه صفه کیږي دا باطنی د کینو صفایز د سره کیږي اوس د ځګن کې چې کمی کینی د دې حد تر رسیدل چې په دنیا په سطح باندې پیدا شوی دي او دغه کینی ته په دې مجبوره کړي چې د انسان بل انسان نقصان وکړي نو دغه سره خو جنت تللی نشي هغه کسانو باز دې ځکه نشي دې ځکه چې الله تعالی جنتیان ته وایي چې کله تاسو جنت ته داخل شئ نو تاسو ته اعلان وشي چې تاسو کینه ما ختم کړئ نو معلومه کې دا چې هغه کینه نه ده چې کوم د دنیا په سطح باندې پیدا شوی ده دومره غټه شوی ده چې نقصانات به کې هم کړی دي ځکه دغه سره جنت راتلی نشي نو الله تعالی په اعلان د کوم ځکه نه وایي دغه جهنمی خلک دغه ناراض څوک به جنت ته راشي د کینو سره به څوک راشي د کینو دوه قسمونه نور دي هغه دوه قسمونه دا دي یو دا د کینه د دین په سطح باندې پیدا شوی تا چاته په دې وجه باندې کینه د پلان کې حکم باندې عمل نه کړي اولی ته عمل نه کړي بلکې منو تاسو دغه سره کینه ده یا اختلافي مسائل او اختلافي مسائل کې ته خپل مسله باندې مطمئن دي بل نه مطمئن نه او ستا خیال دا چې دا کار د نوې کړي دا کار نه کوي نو خبره د غلط کار ویلي کوي ستا په خیال باندې غلط کار لکه د صحابه کرام او خلفای راشدین منځ کې کوم اختلافات تیر شوي دغه شان د علی رضی الله عنه د معاویه رضی الله عنه منځ کې کوم باس ته او طلحه رضی الله عنه سره زبیر ابن العوام رضی الله عنه سره کوم اختلافات تر شوي دي نو دغه اختلافات په دې بنیاد باندې وجود د خپل ټول کسان په اجتهادي باس کې پراته یو خیال دا ورزه په حق باندې يم د سینه کوله چې غنځ دې کو د بل سره کې نه کوله او د بل خیال دا و چې ګنده په الحال په دې مسله کې غلط دی زبر ټیک باندې يم چې ګر تاریخ وګوري دې دا مسله معلومیږي نو دغه اختلاف د څه وجه دین په سطح باندې دنیا په سطح باندې نو او دې کسانو یو بل خلاف غلط فهمي لرلې هغه وجه باندې دا اختلاف راپورته شو
علی رضی الله عنه فرمایل چې کله موږ جنت ته داخل شو د آیات به ولوستو او دغه نه بعد به ویل چې کله موږ جنت ته داخل شو نو زما او د معاویه رضی الله عنه او زبیر ابن العوام او دغه شان د طلحه رضی الله عنه کې کوم اختلافات د الله تعالی د ذکر ختم دا کینی به زموږ منځونه الله تعالی لري کې ځکه چې قران کې الله وايي ونزعنا ما في صدورهم من غل یو قسم کینه دارج په دنیوي سطح په دنیوي سطح باندې پیدا شوی دا غلط فهمي راغلی او دویم دا چې په دنیوي سطح باندې دا لیکن دا کینه نه چې نقصانات نه دي کې خاص طبيعت درون شوی دی دا دوه قسم کینه والا کسان جنت ته داخليږي او دا دوه نه کینه په جنت کې الله تعالی ختم کوي ځکه چې دا ختم نشي نو دا غزان له مصیبت ته سخت ده او جنت خو د سختو د مصیبتونو زیات دي نو لازم ده چې الله تعالی به ختمه بده ځکه کې یو حدیث مبارک دی او د ابن عباس رضی الله عنه نقل هغه وایي چې کله داخله کو جنت ته داخليږي نو بدو چینو باندې بردوي تیرې دروش یو چې نه باندې چې تیر شي هغه او داغې نه بوس کې نه داغې بوس کله سره سم بردوي تمامه کینی ختم شي او دی باندې کانش او ردوی مینه چې تیر شي ابي حیات چې نه باندې نو دغه ځکه سره باسم د دوی تمام کړهونه مصیبتونه ستړي کېدل دغه شان دغه هغه اسباب چې کوم د مر سره تعلق دی د کړهونو کړهدل سره تعلق دغه به ختم شي او د دوه چې نو باندې به د عام خلک د تیریږي نو بده ځکه چې د کینو بحث چې دوه قسم کینې پاتې شولې چې دا به ختميږي یو قسم کینې والا خلک جنت ته داخلي دي نشي اگر کدا مسلمانان وري نه دي لیکن مخکې موږ ویل چې غالب دا د خاتمه به هم بغیر د ایمان نه وشي بغیر د توبې نه وشي او بیا دا د داخله چې نو باندې ورزي دا غینه به وسکی او دا غینه بعد د کینو سلسله ختميږي نو معلومیږي دا چې دنیا کې دا قصې شته او دا بچایي د دې وضاحت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې دسم کړی دی چې استعینوا بکتمان النعمت فإن كل ذي نعمت محسود دنیا کې هر کس چې کوم دی غصب خپل نعمتونو باندې کینه کیږي صحت پوری کیږي چې کوم څه الله تعالی ورکړل چاله په مالی چاله په صحت چاله په یو صحیح بل صحیح نو هر چا سره سره سکینه کیږي او دغه کینه په بنیاد باندې بیا خلک ژوند تیری نو نبی علیہ السلام فرمایي چې استعینوا بکتمان النعمت خپل نعمتونو چې کوم دینو د دې په پټولو سره د خپل ځان مرسته په خبره باندې وکړي اگر چې ځینې نعمتونو د جګړه نه پټيږي لکه وز علم د دې وضاحت ضروری دی د دې بیانول ضروری دی دا شان ډېر مسائل د سیده چې داغي وضاحت ضروری دی نو هغه د لپاره به خطر طریقه دا چې کوم په اخره کې براشي سورۃ فلق او سورۃ الناس کې براشي چې اودس خلک بیا د کار کوي چې د اخیرنو سورتونو ذکر پابندۍ باندې وکړي د حسن المسلم د مسلمان قلا ویل کیږي سحر او مازګر چې پابندۍ سره اسکار کوي نو د بر شیطان د زد او د کینې نه هم محفوظي او د انسان سازشونو نه به هم د محفوظي دین علاوه په دې باندې حسن المسلم یو مستقل کتاب هم ملاويږي چې کوم د هم دغه موضوع باندې مستقل لیکل شوی